زما نوم موسی دی. زه د دې کاشف او د نور حبیب د تره زوی یم. نن سهار چې دی نو هغه پریس کانفرنس شوی د نظام الدین دی، د هغوی کور والا زنانه وه او څوک ورور یو د دې احمد آباد د نیر د غاړې اوسېدونکي. هغوی هغه خپلې جګړې او د دې اف آی آر او د دې پولیس د تګ راتګ باره کې چې دی نو څه ایکسپلینیشن کړی دی، خبرې اترې کړي دي چې موږ سره زیاتې شوي دي. نو ما هم ضروري ګڼله، ما یې چې یاره دا تاسو ته وښیم چې خلکو ته پته ولګي چې ظلم نشته، زیاتې نشته، ظلم یې موږ سره کړی دی. ما تاسو ته ووایي زما نوم موسی دی، زه د ده د تره زوی یم، د ده کاشف نوم دی. دا هم ټین ایج هلک دی، دا نور حبیب دی، دا هم ټین ایج هلک دی، انډر 20 دي دواړه. او یو زیشان نوم هلک دی، هغه لیډیډینګ هسپتال پېښور کې ایډمټ دی، هغه هم ټین ایج دی. دا درې ونه چې دي د ده خور مونږ کره دا دلته پاتې کېږي. د ده کور د احمد آباد غاړې ته دی او هغه بل هلک چې دا دلته روزګار کوي د هغه شپه دلته وي ورسره. دا د 23 تاریخ واقعه ده، یعنې نن نه 14-15 دن مخکې په 23 تاریخ باندې دې هلک غواګانې ساتلي، چېرته په پټي کې غواګانې سرولې را سرولې. د دې نظام الدین یو وړوکی زوی دی، هغه چې دی نو هغه هم څاروي سرول. د دوی خپل منځ کې په څه باندې چې دی نو یو بل سره تلخ کلامي شوې ده، خبرې اترې اړولي، یا ده یو شړقوالی هغه یو والی، خو دواړه هم عمر دي، واړه دي که نه، خپلو کې یو بل سره لاس اچولي دي او هغه تلې کور ته په ګیلې پلار پسې. نظام الدین یعنی پلار یې، ورسره عزیز، ورسره شهزاد، ورسره ابراهیم، دا درې زامن دي. دا څلور کسان سره د ډنډو د چوکو په دې هلک پسې پټي ته راغلي دي. نو په هغه ځای کې ناس خلک، ما د زه چې لاړم ما د دوی د کلي د کوڅې خلکو نه تپوس وکړو چې کومه دوکانداران دي، هغوی کې ما ته قسم قرآن 2-3 کسان وکړو چې مونږ د ده په ځای هغوی ته ووایي چې ده نه دی والی. خبره شوې ده یو بل سره، هغه تو مې شوي دي، بس خبره وشوه ختمه شوه. خو لږ هغوی په تیش کې راغلي وو، هغوی د هلک چې دی نو دی په لرګو والې ښې شین کړي سر نه واله خپو پورې. او دا ځان له زه بار دې ځکه پوینټ کوم ته یم چې د دې وجود ته وګوره، جان ته وګوره، دې کې د جګړې سکت نشته، روژه په خولې دې ښه والې له ټکولې دي او تلي دي چې دی. په دې کې یو کشر هلک دی، هغه دله بیا دړاکه مړاکه ورکړې. زه به دروغ نه یم، رښتیا به ځکه وایم چې لکه غلط بیاني به ګراني شي، روژه هم ویلې ده. دا هم ډرامې ګوري، هغوی هم ډرامې ګوري، فلمونو ډرامو والي، یو بل ته ګورو به ولګاته ده که نه، هغې کې به هغه کېږو. خو لکه د ده نه څه ایکسپیکټیشن ځکه نه شو کولی چې د ده دې عمر ته وګوره، دغه ته وګوره که نه، باډۍ ته وګوره. او هغه چې دی نو هغوی ورته پخه خوښه کړې ده. اوس ما ته د کور نه پته ولګېده، د خپل کور نه د دوی زنانو ما ته ووایي چې بهی دغه شان جګړه شوې ده، موږ خو د دوی نه لرې اوسېږو. د هلکانو چې دی نو چا سره خوله والې ده او د هلک یې والې ده، هسې نه چې دی نو دوی ریاکشن وکړي، یو بل ووهي د دوی به څه ریاکشن وي، خو لکه مطلب بیا به ځان ونه وښي که نه. نه زه، زما مشر ورور، زما د کلي 2 مشران، 3 مشران، لږ هم معزز هلکان، او ټول چې دي مختلف ډپارټمنټس کې دي، نوکر پیشه دي. هغه ما په ځای د دې روان کړل چې د هلکان جګړه ونه کړي، زه ورشم دې کسانو سره کښېنم چې هلکه سم کړي دي هغه هم کړي دي، دوباره یاره دا شی مه کوئ، جګړه ونه کوئ که نه، او دواړو له خپل منځ کې سوله راولو. زما یعنې د دې 14 ورځې تېرې شو، نو یو 3 ورځې مخکې هغې نه مخکې زما د خپې سرجري شوې وه. نو زه خپله د ګرځېدو یا د پاسېدو یا د جګړې په پوزیشن کې وم، نو په ګوډ به روان وم، ګرځېدم به. مونږ دې نه ګاډي کې لاړو چې لاړو، د هلکان هلته غونډ ناست وو، یو بل سره لږ یو خبرې اترې کولې. دوی مونږ منې کړل، دې زیشان چې کوم هسپتال کې دی، دا نور حبیب، دا 3 ونه مونږ منې کړل. مونږ ورځو، مونږ ورسره خبره اتره کوو. دا مونږ په شا کړل. مونږ لاړو، مونږ له په 3 ځای کې 3 جنکشنو کې 3 پاټۍ مخې له رالې چې ټول دغه کلي اوسېدونکي او خلک وو، او هر کس دا راته ده ووایي چې وروره زیاتې کړې دي، ظلم یې کړی دی، د هلک ډېر زیات والی دی، په 4 کسه یې والی دی. مونږ ورته قسمونه قرآنونه خوړلي. په دې کې داسې خلک مو چې شیطان فعل لکه مطلب ګرمول تیش کې راوستو، ولا ورشه ویې وښی ویې ټکوی. زه درته قسمي وایم، ما خپله منې کړي، شټاپ کړي مې، خوله بنده کړه، زه پوهېږم، زه ورځم، زه ورسره خبره کوم. مونږ د دې کور له خواله ورو، دا زمونږ لومبې ورتګو، او مونږ په کم شکل کې ورغلي وو. مونږ دا هلکان ځان نه منې کړي، د هغه کلي یو مشر هم ځان سره کوو. مونږ یې راځه ته مونږ سره ورشه، مونږ ته یې کور وښیه، تاسو مه راځئ. د دوی کور داسې کچه دی، خسته حال دی، دروازې مروازې هم پکې نشته، مخامخ ورته یو جومپړی ده. زمونږ د دوی د کور ته د دې ډیران نه لاندې ورکوزېدل او د دوی د بره نه فایر کول په مونږ باندې. هغه دروازې هغه حساب کتاب یې په ذهن کې و چې ما پسې خو خلک را روان دي، اوس په وهلي، اوس په ټکولي، او مونږ خالي لاس د دې ځای اوسېدونکي ډېر به کتونکي ما پېژني، مونږ چا سره جګړه سره کولی نه شو. هغه د کلاشنکوف یو برسټ په ما باندې وچلېده، بس دا ټول خلک وتښتېدل، منډه شوه. چې وتښتېدل
دا هلک ورسره چې دی هغه بل چې کوم لګېدلي دوی خو جګړه کړې وه چې ډزې وورې دوی ته پته ولګی چې بس صحیح ده تره زوی هم راله وسوویشته دوی مونږ پسې ځان نور رامنډه کړې او چې رامنډه کړې په دغه دوران کې دا هلک دوی مورچه شي دا شهزاد ابراهیم عزیز په دې کې عزیز برخته ابراهیم کلاشنکوف والا برو او تا باندې فار اکسن می دغه هلک عزیز دا عزیز د کور په دروازې سره ولاړ دی نه لارې په منځ کې ولاړ دی د عزیز په دې هلک باندې فایر کو د غزیشان هلک ورته رامخې ته شو نو لومبې فایر په دې ځای لګېدلی دی تاسو ته به اوس ویډیو کې وګورئ زه به درته چک کړم په دې سر باندې لګېدلی نو بره ماس ته ټول اورېدلی خدای بچ کړی دی او دویم فایر په دې ملا باندې لګېدلی چې بولټ اوس هم په ملا کې پروت دی او د هغې لا سرجري نه شي ډاکټران وایي چې یاره سچویشن کریټیکل دی خو بیا ګورو ورسره چې څه حل ولرو باسو کېدای شي سبا نن کې سرجري وشي د هغه نه نهایت غټ بلیډینګ شوی دی د دې هلک کاشف لږ کو کیمره هم رانږدې کړه زه د زخم خیم دا د نظام الدین زما په مخ کې په چاړه والی دی تقریبا 20 نه واله 18 پورې سمثینګ ټانکې دي که نه او دی به دې ځای والی او شاته هم دې ځای کې یو ځای دی د لګېدلی دی دا ټین ایج هلک دی اوس یې آرمي ته اپلای کوله نوکرۍ دپاره دا انفټ شو ختم شو د سرکاري هر قسم نوکرۍ نه ووته مطلب چې دی نو فزیکلی انفټ شو که نه یو غټ چې دی نو ټانکه ولګېده دی زما په مخ کې په چاړه سورې کړې والی دی دی نظام الدین ما که الله تعالی دومره برداشت پیدا کړی چې ما دا هر څه کتل ما خلاصول دا لګان مې خلاصول او یو مې ته منې کو بل مې او دا خو د عام یو دغه چې فایر وشي یو ځای کې خلک وتښتي خو زه ولاړ هم هلته بل کوم عزیشان نومې هلک چې دی هغه په بلوټ لګېدلی هغې اول په دې سر باندولی چې څو نه شو په دې شا باندولی نه هغه ډیران کې راپرېوته په ډیران کې راپرېوته نو دا کومه زنانه چې نن زموږ دپاره ډېره معززه ده او زنانه ذات دی خو د هغې خبرې چې ما واورېدې په هغې کې یو لفظ نومې صداقت نشته یو خبره رښتیا نه اگر روژه بین ویلي هغه هسې لاړه ګډه وډه شوه هغې چې څومره خبرې کړي ټولې دروغ ویلي ټولې ګډې وډې ویلي د دغې خبرې د ښځې زنانه ما خبرې اورېدلې دي دې کنځلې هم کولې دې سره په لاس لرګی و دا کوم هلک چې په ډز باندې ولګېد دا په ډیران کې پروت زما په مخ کې به لرګي ورولې دي وخلی په سر باندې وخلی په خپو وخه ما دې نه دا لرګي ونیو ما ورته چپ مهرباني وکړه بس پرېږده کس ته وویشته که نه دغه نظام الدین چې دا دې وایي چې مونږ ورته لاس نیولي او مونږ بس خیر غوښتو پلانې م کو دغه هلک د خپې نه نیولو کور ته یې راښکه دا زیشان کور ته یې راښکه ما د ده نه لاس نه هغه کړه چې دا پرېږده ظالمه ودې ویشته اوس ورسره څه کوې نور ښه د غزوي چې و د 3 فایره په دغه باندې وکړل ابراهیم او د کور دننه ولاړو دا 3-4 زنانه وې خویندې خدای خبر چې څوک وي هغوی سره هم لرګي ووال ټکولې کوله زه ورته دا چغې یم چې ظالمانو مونږ خبرې له راغلي اوس هم راسره وکړل د سپی چې یادوي دا زنانه چې سپی پکې منشن کوي چې سپی مړ کېږي دا چې بره نه تیاره کې هغه برېسټ و که نه د کمرې نه سپی هغه وویسته زما په مخ کې راپرېوته مړ شو بیا د هغې نه بعد دا دی چې دا څو خبرې اترې کوي چې یاره زموږ کلي کې څوک هم سپین ګیري نه و چې راشي او پولیس سره راشي یا زموږ لپاره خبره اتره وکړي که نه ته به خبره اتره کوې خو تاله به خلک کوي دوی کې ندامت نشته یو لږه پښیماني پکې نشته په خپل کار باندې دوی خو په غرور او په تکبر سره په دغه علاقه کې ګرځي کو نور هر څه لږه ځان شو کوي چې غریب دی خو د دوی پیشه دا ده کار روزګار یې دا دی دوی چې دی نو ګرځي تا سره جګړه کړې ما سره جګړه کړې په چا ځان ورپایه کړې څوک په ځان راپایه کړې د هغه نه تاوان اخیستلې دا نظام الدین چې دا معلومات ما کړې د څو وخت مخکې خپل وروره مړ کړی دی په ځمکه په کور باندې قاتل دی ورور یې مړ کړی دی دا د دې زنانه د دې خبرو پروفیشنل حساب کتاب د دې نه تاسو ولګوئ زمونږ تاسو ټول پښتانه کورونو کې زنانه دي چاته دام پته نه لګي تانه څه شي دي پولیس څه شي دي اف آی آر څه شي دي هغې ته د بی بی آی پته شته هغې ته د 107 پته شته هغه 214 پیژني 324 پیژني ضمانت پیژني مطلب پروفیشنلی روزګار کاروبار حساب کتاب د هغوی دغه دی د هر یو څیز ورته پته ده او د کلي خبره کوي چې سپینګري موږ نه راغلي مشران نه راغلي نه هغه د دوی په دغه علاقه کې اداره انسان دا ناسته پاسته داسې ده چې څوک ورسره کلي ولس نه کوي څوک وله ورځي نه خواله باقي د پولیس باره کې هغوی په پولیس کوم الزامات لګولي دي هغه زه 200% رد کوم پولیس دومره فیر چلیدلی دي دومره ښایسته کار کوي دا جاوید صاحب نوی ایس ایچ او چې دی پوسټ شوی دویمه درېیمه ورځ ده دومره ښایسته دومره سټریک دومره ایماندار سړی دی چې زه ورغلی ما ورته خپل عرضي پیش کړی چې دا هلک ته دا وګوره دا زخم دی یو یې په فایر ایښتی دی یو یې وښلې ټکولې دی یو یې انفټه کړه بلکل خېټه یې وله شلولې ده هغه صرف زما دغې خبرو ته ورودي نه سفارش نه د چا اپروچ نه چېرته پیسه نه مې ورسره خپل پیژنګلو کړې ده هغه په هغه ساعت تللی دی په دوی چاپه ویلې ده دوی ته وینا کړې ده دوی ته خبر ور رسولی
ټول چې به مال نیول راکې زما تاسو سره نور څه کار نشته دوه پکې مخروران دي او د پلار او د دوی پکې بی بی آی کړی دوی دلته ناست دي نو د پولیس دوی سره دا دوی چې کوم څیز یادي یو خدا غلط هم دی بل دوی د احمد آباد د نیر د غاړې نه دوی پړانګار جوړ کړی کلاشنکوف پوګه په دې کوڅه کې داسې تلې تا ته ویلې او مې کړل سبو کې زما پولیس لا مې ټول رئیس دي بی بی آی مې کړی دا هغوی به زما سوږي دا قسمه خبرې چې دي که نه دا را رسي دا یو تو کوي هغه علاقه خلک د تنګ دي هغوی را رسولي دي بل لیډیز پولیس یې بوتلې ده د دوی زنانو سره ویپنز دي تمانچې ټوپکې ورسره دوه کلاشنکوف ورسره په هغه ورځ ما لیدلي دي خو د دوی د المارو یا د کټونو تلاشي ملاشي اخیستي هغه ویپنز پسې اخیستي دي لیډیز پولیس اخیستي دي پولیس ولا خواله نه دي ورغلي دوی ته سل ځله وینا کړې ده دوی پولیس ته پتون والي دي موږ سره خو کو ظلم زیاتې وګو زه رښتیا خبره خو به دې وجه کوم ته اوس ناست کم ځای کې تا نه د تپوس کوم شاخ کې که نه قارون کې نو دا مریض کو فرض کړه تخبی نو دی به اوس دلته نو تخبی کې به وګه نه دا مونږ کړی دی نو دا زمونږ د ځای دی دی دلته سټوډنټ دی سبق وایي د ما مشهور استاد دی هغه ورته ټیوشن کې سبق پې وایي دی ځای ما تا ته وایي آرمي ته زه تیار دغه بل هلک دغه ګاونډ دی او دغه کم درېیم هلک چې دی په ډیم کې کار کوي شپې له دی ماما کور ته راځي د سره شپه کوي دا دغه ځای کو د یو ځای بل ځای خلک پکې نو ویپنس چې دی نو کو زما په خولې څوک یقین نه کوي که نه نو د دغه کلي ماشوم نه تپوسو کې دوی اوس هم ټوپکې تمانچې ګرځوي او په دغه ورځ خو دوی پوره برمار کړو ته به یې کو چېرته یو سټرایک دوی ودرېږي او چېرته به دوی باندې حمله کېږي کوټو ته خطو کو دغه ته خطو زنانو سره ټوپکې تمانچې وي وال ټکول کول او الله دې مې معاف کړي زنانه خو ما هغه الفاظ اورېدلي دا خو داسې لګیا وه داسې لګیا زه ته خپله ویرېدم ما یې یاره بس دې نه معافي دې ځنه ځان ایستل پکار دي نور خدا ډېر تیز خلک دي مطالبه د انصاف وي د هر یو کس چې چا سره ظلم وشي هغه انصاف غواړي چې موږ ته چې دی نو موږ مظلومانو موږ سره ظلم کړی شوی دی او ما مطالبه کړې او د هغې 200% پولیس رزلټ راکوي ورځي د هغوی نه تپوس کوي هغوی خپله نیول نه کوي باقي په دې کیمرې باندې د راتلو او د خلکو ته د وینا مقصد دغه دی چې ځکه چې نن سبا هر انسان دا وایي یاره دا ظلم وشو زنانه ذات ته داسې هېڅ قسمه خبر نشته دا خبره بالکل الټه ده او مطلب دنیا چې دی نو دا دومره الټه نه شوه چې ټول خلک به سر ګرځي او خپې یې به راګړي دي چې یو ځل یې د بیا یې مو بیا مو بیا مو ورللو بیا یې پې ډزې وکړو بیا یې سپې ولګو بیا دې دا کامن سینس والا خبرې نه دي دا الټه پلټه خبرې دي که نه او بیا پولیس هم دومره دغه شو ما تاسو ته وایي 3 ورځې وشوي دا جاوید صاحب پوسټ شوی دلته ما ته په لومبۍ ورځ خبر وکړو چې بچی ما خو خپل سامان هم دلته نه کولو کړی خو زه به انصاف کوشش کوم تعالی نه هغه خپل ایمانداره د خپل کار ایماندارۍ سره کوي زره قسم دغه پکې نشته غیرتمن انسان دی تکړه انسان دی د تنګي تاڼې چې څومره سټاف دی ډېر زیات ښه بیهیویر موږ سره کوي تعاون کوي د هغوی باقي د هغوی خپله مسله دروغ وایي بېایماني کوي